او یا دغه سوچ چې کوم دی کنه دا هم مطلب دا چې د محمد حسین شیرازي صاحب سوچ دی. زه شیرازي صاحب ته پلیز ریکویسټ کوم چې لږ دی بختیار خټک صاحب خواته راشه، د کیمرې مخې ته راشه. اوس خو یې غیر شي کنه. السلام علیکم شیرازي صاحب، تاسو راځي کینې. نو تا څرنګه د کباب بس بختیار تاسو سره خبره نور عزتمندو داسې کار دی چې بعضې څیزونه چې هغه دنیا ته د ښودو دپاره کوي. مونږ هغه کسان یو داسې وکړو چې مونږ دنیا ته د ښودو دپاره تاسو ته مخامخ خو هغې په بنیادونو کې چې کومه خواري کوم محنت شاملي نو هغه دا قسمه ملګري شیرازي صاحب ذکر چې دی وکړو که نه نو دی د هغې نه علاوه د ډېر مزدار شخصیت د چې کوم سپین سپیڅل انداز باندې خپل د ژوند قیصه وکړه چې څنګه ما دلته بام ته ختلو که نه بیا زوال ته راغورځېدل لیدلي دي. نو هغې نه پس ته بیا دومره ښایسته کبابو د آیډیا راوړل په دې ډول پیش کول. دا څو قسمه کباب تاسو پخوئ؟ مونږ سره فلحال 25 قسمه دي. 25 قسمه کباب؟ 25 قسمه جی او کباب کې الحمدلله مو منور اور دی باندې مو پراود کوم الحمدلله چې پښتون یو شی او چپلی کباب دنه مکه دی باندې خلکو دوره کار نه وکړي. او یا KFC ته تاسو مثال ولې KFC یو برند جوړ شو او هغه څنګه جوړ شو مطلب نه به چکن بل ځکه پخ کیږي خو خلک نه خو بیس باندې کار وکړي. مو چپلی کباب باندې چاته سي کار نه کولو چې مونږ راغلو مونږ کې ډیه پیش کې خلکو خوښي کې اور الحمدلله رزلت تاسو په مخ کې غټي غوښي کباب مشته او نری غوښه نشته او ولا نشته ولا نشته کې پیش غوښي کباب دي مې ولم پګاشت او یو نوې سرپرایز دی غوښ نه وایو غد په جنوري 2025 جنوري ان شاء الله او دا کوم سیټ اپ دی کوم بختیار صاحب دا زبده دنه نه ما غیر د یوې خبر ته په انټرویو کې دا ویلي چې هر یو سړی ته پکار دی چې خپل کټ کې انقلاب راوړي. خپل کټ مونږ غواړو چې دې سټه جمله بیا وایو زه د کیمرې ته وګورم. زه دا وایم چې هر یو انسان ته پکار دی مونږ پښتنو ایمیج بهتري لپاره چې خپل کټ کې غیر انقلاب راوړي. خپل کټ کې انقلاب راوړي. زه پکار دی چې زه د پښتنو ما دې کوشش هم کړی دی او شهید به تعاون سره مونږ دلته شلوار کمیس کې یونیفارم دی چترلې ټوپي سره یونیفارم دی دا لباس ډېر خرو لباس دی ډېر ایزي لباس دی خو څه وجه نه خلکو بدنام کړی دی. مونږ غواړو چې دا خپل ځای ته مونږ پښتنو کوم حقیقت دغه دی هغه وښیم خلکو ته او دلته کې دا میسیج هم ورکوم چې مهرباني وکړي داسې کارونه مه کوئ چې هغه سره د پښتن ټول پښتنو نه به یادېږي په بدې باندې داسې کار وکړه چې په ښې باندې یاد شي پښتون. او پښتون یو دلیر قوم دی یو بهادر قوم دی هر لحاظ مهمان نواز قوم دی. نو تاسو غوښتل مېرمنه چې راځي په دې بادر ټکی کې پښتنو سره چې کوم حشر وشو کنه او دا چا په پیځوانی کړه دی ځان پسې راکاږي چې ډېر بادر خو داسې کار وکړي خو په انصافدارو لوګونه د عقل نه او شعور نه کار واخلي. دا خو ګوره پاکې مزدورۍ دپاره دلته کې راغلي په کار دی خالص مخلص دلته کې درهم راغټولولې او په بوجو وړلې هغه یو جمله نه ده په هغې کې هغه غونډه دغه د نظریه چې دغه دنیا ته راڅرګنده شو چې خپل قد کې د انقلاب راوړي. ستا چې څومره وس دی مغه متل دی انسان په وس پړ دی کنه وس پړ دی نو خپل وس مطابق مونږ خو د مایک ته مکمل هایجیک کو سره قیادت نه مجبور یو کنه. نه تاسو خبرې ډېرې ښایسته دي زه دا رنګونه مو یو شان دي نن اتفاقا میچینګ شوی خو ګوره په نظر هم نه کې ماشاءالله ووایه نظر دې خو سترګو لګي تاسو نو اوس وځئ جیلس شو او که زموږ ځواني او زموږ ستا مخې ته زما ځواني ډول کوي د پښتونواله سره و زه په پښتونواله باندې سر ورکوم که نه او اخري کې بالکل مهر صاحب پلیز تاسو هم راشئ.